پاکستان کې خواریکه او په شخصي کمپنو کې کارکونکي تنخوادار وایي چې د حکومت لخوا چې د خواریکه د پاره کومه تنخوا یا د میاشتنۍ اجرت مقرر کړل شوی هغه ورته نه ورکول کیږي. د خواریکه په نړیواله ورځ لومړی مای مزدوران وایي چې دروازې دومره آماده نه وي چې د بچو د خوراک او کور ضرورتونه پرې پوره کړي. د پاکستان حکومت په سرکاري کچه د میاشتې اجرت کم نه کم 2000 روپۍ او د کار وخت 8 ساعته مقرر کړی دی. خو په شخصي کمپنو کې کارکونکي وایي چې د هغوی نه 12 ساعته کار اخیستل کیږي او اجرت ورته کم ورکړل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې خواریکه ته په ورپېښو مسلو خبر دی. حکومت ته په راتلونکي بجټ کې مزدورانو سره د خیر ښېګړې کولو ټول ممکن اقدامات پورته کوي. هغه په لاهور کې خپل کور کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت راجوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې مزدور ته پوره حق نه ملاویږي نو ملک پرمختګ نشي کولی. حکومت به د مزدورانو اجرت سیوا کول یقیني کوي. په شخصي امنیتي کمپنۍ کې کارکونکي 40 کلن امرز خان وایي چې 4 نفره کورنۍ لري. د میاشتنۍ ورته 15000 روپۍ تنخوا ورکول کیږي. د پاکستان حکومت په روان مالی کال 2023 کې په قومي بجټ کې د میاشتې کم نه کم تنخوا 2000 روپۍ مقرر کړې وه. خو په شخصي ادارو کې کارکونکي وایي چې اکثرو ته د 15000 روپۍ پورې ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیامین ګنډاپور د مزدورانو دروازې په حواله ویلي چې د خواریکه د خیر ښېګړې لپاره به ګامونه اخلي. د نړیوال بانک د شمیرو ترمه پاکستان کې 40% خلک د غربت سره مخ دي. د پاکستان حکومت وایي چې د ملک دننه د بیروزګارۍ شرح 8% ده. خو آزاد ادارې وایي چې بیروزګاري 14% ته رسیدلې او د یو کس دروازې مدن $4 یا 1100 روپۍ جوړیږي. نړیوال بانک وایي چې د ملک دننه 1.25 لک خلک د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تیروي. کارپورخان وایي چې پاکستان کې خواریکه نه یوازې د بیروزګارۍ او کم اجرت سره مخ دي بلکې دوی د موسمي بدلون د بدو اغیزو هم ښکار کیږي. د مزدورانو نړیوال سازمان ویلي چې موسمي بدلون په نړیواله کچه او 1% د کارکونکو لپاره د صحت په برخه کې د ناروغو یو کاکټل یا مجموعه جوړوي چې پکې کینسر، د ساه ناروغي، د زړه بیماری، د ګردو خرابېدل او په دماغي صحت اثرات کېدل شامل دي. کارپوهان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په پاکستان کې مزدورانو او کارکونکو دپاره د اسانتیاوو نشوالي او د خلکو ناپوهۍ له امله د خیوات په هر یو برخه کې کارګران په څه ناڅه شکل کې د موسمي بدلون د خرابو اثراتو نه زیات اغیزمن کیږي. د خواریکه نړیوال سازمان ELO په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې موسمي بدلون د وړاندې نه په نړیواله کچه د کارګرانو په خوندیتوب او صحت بد اغیزې کړې دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400